نو هغه د ښځې او د خاوند نه اباده ده. مور او پلار په انسانیت کې وروستو پیدا شي او وروستو جوړ شي، او ښځه او خاوند دا په انسانیت کې وړاندې دي. دا یو ډېره اهمه رشته ده او جنت کې د دې امکان ونه، ځکه انسان د خاورې نه پیدا دی او بیا توالد تناسل په هغه ځای کې کېږي چې د خاورې نه کومه غذا تیارېږي، هغه غذا وخوړلی شي، د هغې نه کومې اوبه جوړې شي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. د توالد تناسل سلسله د دې تعلق چونکې د ځمکې سره دی، نو آدم علیه السلام او حوا بیبي توالد تناسل له ځمکې ته راغلی شو، او دا دومره لویه سلسله تر قیامت ورځې پورې جاري ده. د آدم علیه السلام اولاد دا پوره کېږي، اخیری انسان پاتې دی چې څو هغه نه دی پیدا شوی، قیامت نه قایمېږي. نو دا دنیا اصل کې آباده د ازدواجي تعلقاتو سره، چې ازدواجي تعلق دا د سنتو موافق دي، د شریعت موافق دي، او دې کې د الله جل شانه رضا مقصد دی. ځکه دا فیصله کن خبره ده چې کامیابی نه په مال کې شته، نه په اولاد کې شته، او نه د دنیا په نورو خوشحالو کې شته. کامیابی واحد د الله جل شانه په رضا کې. نو دا کوم عمل چې وجود ته راځي په دې بنیاد چې الله رضا په دې کې ده، چې د دې رشته د شریعت موافق قائم شي او دا تعلق استوار شي، او دې سره رشتې ټولې چې څومره جوړې دي په دنیا کې، که مور او پلار رشتې دي، که تروری راوړي دي، که د ماما خیلۍ رشتې دي، دا ټولې وروستو د ازدواجي تعلقاتونه جوړېږي. او دغه رشته الله جل شانه ته دومره خوږه ده، محبوبه ده، چې د دې مقام عرش سره دی، الله پاک ته ډېره نږدې ده. او الله جل شانه نه دعا غواړي چې زما څوک خیال ساتي نو خدای ته ځان سره جوړ کړي، او چې ما څوک کټ کوي نو خدای ته د ځان نه کټ کړي. نو رشته کټ کول دا ډېر نقصان دی او تاوان دی. خوږه رشته هغه د مینې او د محبت رشته وي، چې څومره ښځه او خاوند او د ښځې کور والا د خاوند کور والا یو بل کې مینه کې وي، محبت کې وي، یو بل کې اخلاص کې وي، نو الله جل شانه رضای شیطان خفه. هن لباس لکم وانتم لباس لهم. دا ښځې دا ستاسو جامې دي او تاسو د خپلو ښځو جامې دي، تاسو جامې واغوستې. همدغه عمل دی چې په خپل خواهش په طریقه او د خپل عقل په طریقه باندې انسان یې کوي او د شریعت نه خلاف کوي، نو بیا دغه عمل ته ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه، دې ته بیا فاحشه ویلې ده، دا بربنډتوب، دا بې حیایي ده. او چې کله د الله رضا ده پکې، هغې ته جامې ویلي دي، هن لباس لکم وانتم لباس لهم. دا ستاسو جامې دي او تاسو د دې جامه پردې ته وایي، ولباس التقوی ذلک خیر. او اصل جامه هغه د تقوا ده، هغه د پرهیزګارۍ ده. ظاهري جامه نن سبا زموږ یهودیت طرف ته، نصرانیت طرف ته، لغړ تهذیب طرف ته، پیشنې بل په لاره باندې مونږ ډېر لرې طرف ته روان یو. نو اصل شی هغه ستر دی، پرده ده، چې ښځه او خاوند د یو بل جامه شي او د یو بل حیا شي او د یو بل عزت پې پټ شي،
بے شرم نشي، رسوا نشي، بربند نشي، لغړ نشي. نو هغه اصل جامه هغه د تقوا او د پرهیزګارۍ ده. توبه نصوحه لاندې لیکي چې نصوح څه ته وایي؟ چمیار ته وایي، ټیلر ته وایي. دې شلېدلی ځای ګڼي. دا توبې تم توبه نصوحه په دې بنیاد باندې وایي چې ستا به چېرته د تقوا جامه سري شي. نو دغه جامه چې ګنډې نو دا به په توبه ګنډل شي. توبه او استغفار سره به دا ګنډل شي. نه ازدواجي تعلق چې څومره پس کې محبت کې او خاندان یو بل سره مینه او محبت کې، نو دا به شیطانی منصوبو دپاره یو مضبوطه قله او د الله جل شانه رضا به دې کې شامل حال. د الله جل شانه رضا هغه په دغه ژوند کې ده. ښه ښځه چې الله پرې رحم کوي، ښه خاوند چې الله پرې رحم کوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، هغه ښځه ده چې د شپې راپاسي، الله پاک ته جاړي ودرېږي او خاوند ته منت کوي چې دا د عبادت وخت دی، دا الله ته د ژړا وخت دی، دا د اولیاو د عبادت، دا د انبیاو د عبادت وخت دی. پیغمبرانو ته پیغمبري په دې وخت کې میلاو شوی، اولیاو باندې رحم نظر د الله د طرف نه په دې وخت کې کېږي، د رحمت کاسې په دې وخت کې زیاتې تویېږي. هغې ښځې ته دعا شوې ده چې راپاسي او په مصله ودرېږي، خپل خاوند ته منت کوي، هغه راپاسي او چې نه پاسي نو اوبه پرې ولولي چې د ده خوب وتښتي. هغې خاوند ته دعا شوې ده چې هغه مخکې راپاسي، هغه الله پاک ته جاړي او بیا خپلې ښځې ته منت کوي چې راپاسي. دغه د چربانګ وخت که نه پاسي نو هغې باندې اوبه ونولي چې د دې خوب وتښتي. دا د خوب وخت نه دی. دغه وخت حیوانات هم بیدار شي، څاروي هم بیدار شي. نو ښه تعلق هغه دی چې هغه یو بل کې د عبادت مرسته کوي، د الله د رضا یو بل سره مرسته کوي او تعاون کوي. دغه ښځه او خاوند دا ډېر الله جل شانه ته نږدې. یو بل کې اختلافات پسې پیدا کېږي، په بدځوانۍ پیدا کېږي، د یو بل په خاندانونو په غیبت او په سپکو ویلو پیدا کېږي، په غلطو ډیمانډونو پیدا کېږي. نه اسراف، زیاتې، تبذیر، دا چې دې حد ته ورسېږي بیا د یو بل نه ګیلې شکوې، د یو بل سپکې، یو بل ته سپک کتل، په دغې بنیاد باندې اختلافات بیا ډېر شي. نو د اختلافاتو یو باعث هغه د رسمونو او د رواجونو ډیمانډونه کول دي او مطالبې کول دي، ډېر نقصان او تاوان. نو د ضرورت نه سیوا شی، د ضرورت مطابق شی استعمالول د انسان ته اجازت دی. ضرورت نه سیوای د اسراف دی، او ضرورت تی نه یو استعمال او د هغې ډیمانډونه کوي، دې ته تبذیر وایي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بیا په تبذیر کې راځي د انسان مالیاتو کې، د انسان په استعمال په اشیاو کې، په دې کې کنټرول کول، خلقو ته، رسمونو رواجونو ته. اگر چې بدعت نه دی، رسم یو جایز شی دی چې ته عبادت نه ګڼې، رسم یې ګڼې، خو که دا رسم د هندوانو سره مشابه، که دا رسم د یهودو سره مشابه، که دا رسم چېرته د نسوارا وي، نو د رسم د غیرو د هغې د مشابهت د وجې نه د هغې هغه بد اثر، د هغې هغه ناکاره اثر دا به ضرور دې کې راځي. بل اختلاف رایې سره هم اختلافات پیدا کېږي. ستا یوه رایې ده، زما بله رایې ده. اختلافات په ختمیږي په قرآن و سنت باندې، چې قرآن و سنت په منځ کې نه وي او خپل مطالعه، خپل سټډي او خپل معلوماتو پسې هر انسان ځي، هر یو انسان ځان ته هوښیار وي، نو ضرور به یو بل کې اختلاف پیدا کړي او هغه اختلاف دې حد له ورسېږي چې یو د کفر ارتکاب وکړي او په هغې مسایلو کې مشغولېږي چې هغې سره د دې خبرو علم نه وي او هغه د کفر شکار شي او نفاق مات شي. یونیورسټو کې چونکې هغه ډاکټرۍ له لیږل شوي یا خپل نورو ضروریاتو له لیږل شوي، لیکن هلته نورو خلکو پرې حملې کړي. ډاکټر فدا صاحب زموږ د ورور استاد دی او د هغې یو رساله ده غزالي،
هغې کې هغه یو واقعه لیکي چې یونیورسټۍ کې یو میلمه راغی او ډېر ښکلی بیان یې وکړو کشر هلک و خو یو جینۍ زموږ د یونیورسټۍ پاسېده او هغې ورته وویل چې مولي صاحب تقریر دې ښه وکړو بیان دې منم خو قرآن منم خو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منم داسې ظاهر انکار دا ته راغلي څه لوي کار پسه کې لري او سټډي د څه شي شروع کړې ده چا د باندې عملي کړي ته چې حدیث نه منې ستا خو د خاوند سره نکاح ماتېږي ته خو کافره شوې ته چې حدیث نه منې نو ته الله اکبر کلمه منې الله اکبر خو قرآن کې نشته ته خو صرف قرآن منې الله اکبر د اذانونه ختم شو بس جنازه کې الله اکبر څلور پیرې دا ختم شو دا خو قرآن کې نشته زموږ خپل کلي کې ما ته یو ډاکټر صاحب ټلیفون وکړو ښځې سره اختلافات ښځې ورته ویل چې زه سر باندې لوپټه نشم اچولی او سر نشم پټولی ولې ما قرآن سټډي کړی دی قرآن کې د سر د پټولو څه ذکر نشته نو ما دا ښځه دې مونځ کوي نو یا مونځ کوي ما چې مونځ کوي نو په مونځ کې په وړاندې رکعت کې یا په دویم کې یا په دریم کې سجدې له چیزي نو دوه سجدې کوي که یوه کوي وی دوه سجدې کوي نو ما قرآن کې خو صرف اسجدو راغلی سجده وکړئ د دوه سجدو ذکر خو قرآن کې نشته نو د خپل خواهش مطابق ترجمې راایستل د خپل خواهش دپاره لارې کتل عالم هوښیارو خور ته وایي خورې په پاکستان کې د 10,000 روپو لوټ جعلي شته خور وایي نه وی ولې نشته جعلساز په پاکستان کې ډېر دي جعلي لوټونه او جعلي کرنسۍ ډېرې دي د 10,000 روپو لوټ جعلي ولې نشته نو هغې وی چې ځکه چې اصلي لوټ نشته که اصلي لوټ د 10,000 راووتو نو الو به بیا 10,000 جعلي راوځي هغې وجه دا ویلې وه چې قرآن اصلي دی قرآن یو دی په احادیثو کې جعلي ډېر دي نو زه ځکه احادیث نه منم نو هغې ورته جواب ورکړو چې ګوره 15,000 روپو لوټ اصلي شته نو د 15,000 جعلي پسې هم راوځي د 10,000 روپو اصلي لوټ نشته نو د 10,000 پسې جعلي هم نه دی راوتی نو د خپلو خیالاتو د خپلو مطالعو په وجه باندې کله کله بعضې زمونږ کشران دې طرف ته زور کوي زه تعلیم یافته ګورم تعلیم یې کړی پلان پیچلي کړی نو هغه چې بیا سټډي کوي په خپل سمي باندې هغه ځان ته هوښیاره وي خاوند ځان ته هوښیاره وي نو اپس کې چې کوم اختلافات پیدا کېږي نو هغه مذهبي اختلافات بیا ډېر خطرناک او هغه دې حد ته رسي چې انسان مابین کې هغه حلال رشته او حلال نکاح چې دی هغه ماتېږي نو د اختلاف رای خیال ساتل بعضې کله کله اختلافات په دې راشي ستا بچي نه کېږي ستا جنکۍ ټولې جنکۍ دي وشوې ستا جنکۍ ډېرې دي او ستا زامن کم دي چې غرضو کې یو زنانه ما ته سوال جواب راولېږل زما خاوند زما دې 3 بچي دي نارینه او 4 یا 5 لوڼه دي دی هر وخت ما ته پیغور راکوي ستا لوڼه شوي دي ابو حمزه یو بزرګ تېر شوی د هغه لوڼه په مخه کېدې زامن یې نه کړي نو لوڼه یې چې ډېرې شوې نو خفه شو چې په بله پیری چېرته امید و هغه وزېږېدو هغه هم لور وه دی خفه شو نو نور کور ته یې راتله بند ښځه یې معلمه وه هغې ورته د عربۍ اشعار جوړ ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان على أن لا نلد البنين ابي حمزه له څه شي اوس مونږ کره کور ته نه راځي په دې خفه چې مونږ زامن نه زیږو والله ما ذلك في أيدينا زمونږ دې په خدای قسمي که دا زمونږ په لاس دا خو د الله جل شانه ونحن كالأرض للزارعين وننبت ما ونزرع ما ينبت فينا یا وننبت ما يزرع فينا مونږ هغه څه زرغونو څوک چې را پکې څه کرونده کړي زمونږ مثال خو د ځمکې مونږ ته څه ګناه پنجاب کې په دې حواله باندې ښځې هغه در په دې کې ګرځي ولې ستا لور شوې درته ځه نو دا زیاتي او دا قسم جهالت د دې قسم توړ کول آپس کې اختلافات پیدا شي نو فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها د یو بل طرف نه کور والا کې یو ځای شي ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما که آپس کې د اصلاح اراده دا به الله پاک یو بل کې
نو اصل کې د الله د رضا طلب، د الله د رضا او د الله په قضا باندې رضا ساتل، چې د الله تر طرف نه څه فیصله وي په هغې باندې ځان راضي ساتل. هندا د ابو سفیان ټبر وه، مکه فتح شوه، نه هندي ایمان نه راوړ، ابو سفیان یې د ګیرې نه وینو، ته ولې دا ایمان دې راوړ، ولې خپل دین پرېښود؟ ابو سفیان پوه کړه هغه خبرې اوس نشته، مکه فتح کېدو واله ده، زمونږ خیر په دې کې دی چې ایمان راوړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیعت ورکاو. نو حدیثو کې راځي چې یوې زنانه له نبی علیه السلام لاس نه دی ورکړی. بیعت ته اسلام به کېدو، خو هرې زنانه که بوډۍ به وه، که خپله به وه، که پردی به وه، دی خپله خواښې ده، بیعت کوي خو لاس نه دی ورکړي. نن سبا کورونو کې دا ازادي ده، زنانه یا هلکان یو بل سره لاس میلاوي، لرې لرې غوندې خپلوي که نږدې خپلوي، د لاس میلاولو تعلق دا ډېر خطرناک دی. او حدیث کې راځي مرو صبیانکم بالصلاة، خپلو بچو ته د مانځه حکم کوئ، اذا بلغوا 7، چې 7 کالو ته ورسي، و اذا بلغوا 10 واضربوهم بها اذا بلغوا 10، چې د 10 کالو شي نو بیا یې وښئ. د دواړو حالاتو کې د باندې مونځ نه دی فرض، خو لیکن دته اهمیت د دې خبرې ورکوئ. وفرقوهم بین مضاجعهم یا فی مضاجعهم، او دی یو بل کې د خپلو بسترو نه جدا کړئ د 10 کالو په عمر. خپله مور او زوی، خپله مور او لور، خپله خور او خور، رور او رور او رور او خور، دا هم یو چې د 10 کالو شي دي د یو بل نه جدا سملوئ. نو جنسي خواهشاتو سرطباب شریعت په مونږ او تاسو باندې د 10 کالو په عمر کې، نو دا پابندۍ د دې خبرې تربیت نه هنده ایمان راوړي. نو د بیعته کلمات ورته وي، نو یو ورته دا وایي چې شرک به نه کوې، نه زوروره وه، خواښې وه، بوډۍ وه، نبي علیه السلام ته وایي مونږ چې شرک کوو نو ستا خواله نه راتلو، چې اوس شرک نه کوو ځکه خو ستا خواله راتلو. نو بیا ورته وایي چې اولاد به نه قتلوئ، نو هنده ورته وایي ربیناهم صغارا وقتلتهم یوم بدر کبارا، مونږ خو واړه لوی کړو، خو د بدر په میدان کې خو تا ټول ووژل. عمر فاروق یې ته وخندل، زوروره بوډۍ ده. نبی علیه السلام چې څه عبارت د قرآن آیت په بیعت کې وي دا جواب ورکړي. نه تربیت دا مقصد نه دی چې تش ګېډه وله ډکه که او لویې که. تربیت مقصد بچی د الله سره جوړ که. تربیت مقصد عبادت طرف ته یې مایله که. خو تا لوی کړو خو مشرکان دې لوی کړو، اوس به ته په صحیح طریقې سره لوی کړي. نو بیا ورته وایي چې په بیعت کې چې زنا به نه کوي. هنده ورته جواب کوي چې ښځه ښځه یې نه زنا نه کوي. د کفر په وخت کې هم زنا یو عیب و، د شرک په وخت کې هم زنا یو عیب و. نو داسې ژوند زمونږ او ستاسو نصیب شي، زمونږ او ستاسو رشته کومه تعلق چې دی هغه یې چې هغه د الله سره مونږ او تاسو میلاوي. هغه تربیت کوم چې د الله ربوبیت دی، خالقیت عقیده زمونږ مضبوطه شي، د الله د مالکیت عقیده زمونږ مضبوطه شي، داسې اولاد پیدا شي چې الله سره میلاوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پر راوړي دین باندې شهیدای، داسې بچی پیدا شي، حافظان د قرآن پیدا شي. نو د نکاح داسې فضیلت بیا راغلی چې نکاح کې محض خپل خواهش پوره کول غرض نه، په نکاح کې د الله رضا مقصد کول، په نکاح کې صحیح سالم مسلمان ښکلی دیندار بچی پیدا کول، او الله جل شانه عابدان او د الله جل شانه نیکان او صالحان بندگان په مخ د دنیا کې ډیرول، دا د الله پاک نه غوښتل، او الله د طرف نه چې بیا څه فیصله یي په هغې رضا ځان رضا کول. رضا بالقضا دا زموږ د ایمان حصه ده. بچي شته که نشته، او که ښځې دي او که نر دي، د الله د طرف نه چې څه فیصله ده په هغې باندې انسان خوشحاله. دا د امتحان ورځې شپې دي په مونږ او تاسو باندې. نو غرض زمونږ او ستاسو د رایوځای کېدو هغه د ازدواجي تعلقات چې هغه خوشګوار پاتې شي، هغه ښکلي پاتې شي، د دې سره به شیطاني منصوبې ټولې ناکامه وي، د الله جل شانه تعلق دا به نصیب وي.
نو ځان دپاره به هم دعا غواړي، خپلو بچو له به هم دعا غواړي. قرآن کې ځان دپاره څه دعا ده، بچو دپاره څه دعا ده؟ رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. مور به هم دا غواړي، پلار به هم دا غواړي. ای زما ربه ما د مانځه پابند کړي، زما نه چېرته مونځ قضا نه شي، او زما بچي د مانځه پابند کړي، زما بچو کې چا نه مونځ قضا نه شي. ربنا وتقبل دعا، ای ربه دا دعا قبوله کړي. نو کورونو کې تلاوت، کورونو کې ذکر، کورونو کې د مانځه پابندي دا نصیب شي. پیغمبران چې دنیا نه تلو، هغوی سره چې د خپل اولاد فکر و، د دقې ټکي فکر و. مونږ چې د دنیا نه ځو، زما د بچي جاب شوی دی او که نه، زما د بچي نوکري شوې ده او که نه، زما بچی به یاره زما نه وروستو څه کوي. او انبیا چې به دنیا نه تلو، وایي ما تعبدون من بعدي، زما نه وروستو به د چا عبادت کوئ؟ شرکیاتو کې به یې که نه الله واحد لا شریک باندې منعقدوي، عبادت ته نه قضا نه شي، د الله بندګي ته نه پاتې نه شي. نو کامیابي نه په اولاد کې شته، نه په مال کې شته، نه په بل یو د دنیا په نعمت کې شته. کامیابی صرف او صرف د الله جل شانه په رضا کې ده. دغې نیت سره موږ حاضري کړې ده، دغې نیت سره تاسو موږ دعوت قبول کړی دی، او دغې نیت سره موږ نن څه کلمات وایو چې دا یو ښکلې رشته او صالحه رشته چې د الله جل شانه رضا پې دواړو خاندانونو ته پیدا شي، او د انسانیت لپاره یو لویه د خیر ذریعه جوړه شي. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو د حاضري قبول او منظور.